تاسو د یوړون سړي باندې ټرای وکئ دړون سړي حافظه ډیره مضبوط دی دړون سړي سبیلی دی نه کنه مونږ علاقه کې میوړون دی سه ماشاءالله چې ګاډي دروخه یې سې کینی کنه ویلا پلان کې ماډل ګاډي دی حیران بشي ورته حافظي ته سړی حیران شي حیران دا د نظر نه نو د حافظه محفوظه پرته محفوظه کالکولیټر او د حافظ قرآن حافظه دا یو شی دی نو خطا کېده پکې بیا نه چې حافظ قرآن دا چې د سترګو نظر نه تو سره سلام وکړو دا پلان کې دی سو کاله مخکې باندې خبره کړې ته دین اندازه والا کنه قرآن ټکی لیدلی نه دی پستر ګوټول قرآن ورته په یادو یاد دی دا څومره لویه خبره ده حافظانو د نظر حفاظت شروع کړي حافظانو دا یاد قرآن د سړي نه یری دا د دینه کندر جوړي کندر دا راله کندر کوي د قرآن حافظان ته بختور نه ته موبایل سکے خلق موبایل را دي ته قرآن بواله وای ما سره شتا ما سره د الله کلام زدي ته ګورم سترګې په دې خرابو ما دا سترګې ساتلې دي په دې بزه د الله د ذات زیارت کوم ان شاء الله دا ما غیله ساتلې دي دا وګونه مې ساتلې دي رب العالمین به د سوره رحمان تلاوت کوي او زبې په دې وګونو په جنت کې اورم ان شاء الله دا ما ساتلې دا د ګانو لپاره نه دي دا د میکونو لپاره نه دي چې ته پکې میکونه کې دا غانې اورا کم وګونه چې غانې اوري چې کله رب العالمین چې کله جنتیان تلاوت اوري نو د دې په وګونو کې به ویلي کړي سکه ارتاوي کړي شي چې هغه دنیا کې غاني اوري دی به دغه आवाज نه محرومه وګونه صفا ساتو سترګې صفا ساتو پدې به زوای د الله ذاتی نمو پدې به د الله کلام نامه محفوظ کړي دي د دنیا لږ ژوند دی د قرآن حافظانو تیر بشي تیر تاسو سره بهترین ملګری دی قرآن اے د قرآن حافظه ته چې ګاډي ته خېږي تا سره ملایکی ګاډي ته سره زی کور ته درځي ته ډوډۍ خوري او تا ته ملائک ناس بچو باندې د قرآن تلاوت شو اے زنانو تاسو ته زمان درخواست داده قرآن ما یادوي خو په تجوید کې د قرآن ناظره ازده کوي په تجوید کې د قرآن ناظره وای صحیح ناظره ازده کوي او په مخه د قرآن تلاوت حدیث مبارک کې راځي د قرآن حافظ ته هم تا ته څه کمې دی خلک پې لګي خبرې دی کوي ځان لرې ناست یو ګپونه دی لګي ته دې یوازې ناست من احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن د چاړه وغواړي چې زه د رب سره خبرې وکم د رب سره ته د مخلوق د خبرو غم وړې د چاړه وغواړي چې زه د رب سره خبرې وکم فليقرأ القرآن نو دې اولولي قرآن دې قرآن روالي دا د رب سره خبرې دي دا د الله د ذات سره خبرې دي خلق دی خبرې کوي او ته قرآن را لوي زه د الله د ذات سره خبرې کوم قرآن رواله قرآن کولاو ته چې څنګه کولاو کې ته الحمدلله رب العالمین رب العالمین فرشتو ته حمدنی عبدی فرشتو ګوره زما بنده زما حمد شروع بس د بندا او د الله تعلق شروع شي چې کله دې قرآن د الله د ذات سره مکالمه شروع د الله د ذات سره خبرې شروع کړلې چې څوک دا غواړي چې دې د رب سره خبرې وکړي فليقرأ القرآن د دې اول قرآن بچو قرآن رواله بچو د قرآن تلاوت شروع کړي ایک چکو ماشومان او تاسو تواما حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې نخو کالو ته ورسید نو د قرآن حافظ شو د نخو کالو په عمر کې د قرآن حافظ وې نخ کالو عمر او قرآن ورته په یادو قرآن به لوستو دا ډیره مزه کوي چې دا نابالغ ماشوم او د قرآن حافظ دی د خدای حکم پلانی او د قرآن یاد کړي منځ پلا فرض نه او قرآن یاد کړي روجه په فرض نه او د قرآن حافظ دی کور کې منډي ترړي وای دا څومره برکتی ماشوم دی دا الله حق بنشته او د قرآن حافظ دی چې څومره تلاوت کوي د دې ټول اجر د مور او پلار په عمل نامه
کې لیکل شي څومره پیسې چې دې پې لګولي دا دې ګټه ده پلارانو بچیم قرآن ته کښېنوئ د قرآن ماحول شروع کړئ زنانو ځان له کورونه کې د قرآن تلاوت شروع کړئ پرېږدئ غیبتونه چغلخورۍ ګاونډ کې اختلافونه پرېږدئ ګاونډیانو سره ښه سلوک شروع کړئ د ګاونډي ډېر خیال ساتئ د دواړو جهانو سردار یو ورځ صحابو ته وی والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوړ وی زما دې د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی زما دې د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی زما دې د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی درې قسمه دا امام الانبیاء خوړلي دي دا ما نه دي وي درې ځله قسم وخوړ مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی که نارینه دی او که زنانه ده قیل من یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیبه دا قسمونه دی چاته وخوړل دا څوک یادوي وی دا هغه کس یادوما لا یأمن جاره بوائقه من لا یأمنو چې محفوظ نشي گاونډي د تکلیف نه دا هغه کس یادوم چې دا هغه نه گاونډي په تکلیف کې دی زما دې د الله په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی دا مؤمن نه دی گاونډیانو سره ښه سلوک شروع کړئ دا مونږ په څه باندې سر یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې گاونډي آبادی کوي او د بینچ ضرورت راغی چې ستا په دیوال بینچ ددنه منه مه کوئ کېده زما په دیوال بینچ کېده زما په دیوال لنټر ستا د کور اخیرنی دیوال به زما دا ستا د کور اخیرنی دیوال به زما ده کېده په دې لنټر واچوه زما په دیوال لنټر او مونږ وایو چې پیسې ډېرې شي چې آبادۍ دنګ کم چې په ګاونډي سوری راولم چې د دې ځای نه ورک دا زموږ د ګاونډي سره سلوک دا د ګاونډي سره سلوک دی کتابونو لیکلي دي چې کله د ګاونډي ته کور دنګی او په ګاونډي سوری راځي تپوس پتې کوي چې ستا په کور سوری راځي اجازت دې شته د ګاونډي نه تپوس کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی جبریل امین راغې او ماته د ګاونډي په باره کې حقونه بیانول دومره حقونه ماته بیان کړل زه دومره ویریدم چې نبی علیہ السلام دا ګاونډي زما سره په میراث کې شریک کړي نن ګاونډي نه چې غلا وشي نو ګاونډي پکې ملوث یې پکې کني دا غلا د ګاونډي په ترو شوي کنه نبی علیہ السلام صحابه ته وی دا غلا پیژنې صحابه وی او وی ډیر د ګناه کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یو سړی لس پیری غلاو کی لس پیری او بل طرف ته یو سړی د گاونډي نه غلاو کی نو د یو سړی چې د گاونډي نه غلا کړی دا د هغه سړی نه ډیر ګناهګار شو چې هغه لس پیری غلا کړ هغه لس پیری غلا کړی او د یو پیر وکړل خو د گاونډي نه غلا دیتی د په ګناه کې سیوا دی چې د ګاونډي نه غلا وکړه دا دومره لویه ګناه ده چې لس پیری چا غلا کړي د هغه د زیاته ګناه ګاونډي په ده باندې اعتماد کړي ګاونډي په ده باندې اعتماد کړي کتابونو کې راځي یو نیک ولی الله د هغه په ګاونډ کې خبر شو چې ګاونډي مې کور خرڅ ګاونډي کې نو ویراش ته کور خرڅای هغه ګاونډي ورته وی آو وی ولی وی زما د پیسو ضرورت وستا د کور قیمت څومره دی وی دومره اق پیسې راواغستلې هغه له ورکې وی دادی اسی شوي خپل ضرورت په سر کا حکور مخرسو زما د گاوند د مزه نن گاونډي په دې فکر کړي چې دې بسنګ د دې زین اسغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ذکر شوی او زنانه وفات شو دا د زنانو ته ځکوام چې دا گاوند اکثر د زنانو د لاسه خراب نارینه نه خبر او چې زنانه راشي وي دا چل کړو د نن لوکې والے دی مونږ نن دا چیز نه دی راکړ او زنانو گاونډیانو بارکه چې بیراون غاړي زنانه وفات شولا صحابه او نبی علیہ السلام مخ کی ذکر وکړو
ډېر نفلي منځونه به یې کوله، ډېرې نفلي روجې نیولې وې، خو ګاونډیان ترې نه په تکلیف کې وو. نبي علیه السلام وفرمایل وی دا زنانه جهنمي ده. بله وفات شوله، وی نفلي منځونه یې نه وو، نفلي روجې نه وې، صدقې نه وې، خو ګاونډیان ترې نه په امن وو، ګاونډیانو ته یې تکلیف نه ورکړی. نبي علیه السلام وفرمایل وی دا زنانه جنتي ده، دا زنانه جنتي ده. ګاونډیانو سره ښه سلوک کوئ، ګاونډ کې رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوئ، ګاونډیانو سره ښه سلوک کوئ. په دې امام الانبیا ډېر خوشحالیږي چې کوم سړی د ګاونډي سره ښه سلوک کوي او بیا د رشتہ دار سره ښه سلوک کوي، د رشتہ دارانو سره ښه تعلق ساتي. ډېر ښه رشتہ ډېر مضبوط څیز دی، ډېر خوږ څیز دی. دا په معمولی خبرو باندې مه ورانوئ. موږ خفه یو چې دوه یو بل ته په لاره غږ نه کوي. دا د یوې ونې څانګې دي، یوه تنه یې هغې نه څانګې لاړې شي. دا یوه تنه د پلار او دارونه ترېنه څانګې تللي دي، دا د یوې تنې څانګې دي. د دواړو جهانو سردار فرمایي المرء کثیر باخیه، سړی چې دی دا پرور باندې ډېر ښکاري، دا پرور ګڼ ښکاري. دا نبی علیه السلام فرمایي دا رور چې یوازې شي او دا کډه اوسي او یک یوازې شي او قطع تعلق شروع کړي، د ډېر ځان له خلکو د ډېر څه آسان غونته ښکاري. المرء کثیر باخیه، سړی پرور ګڼ ښکاري، پرور باندې سړی ګڼ ښکاري. دا د یو تنې څانګې دي، تورونه دي د یوې تنې څانګې. د یو پلاره پیدا یې، د یو موره پیدا یې، خویندرونو سره ښه سلوک کوئ، بیبیانو سره ښه سلوک کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وفات شوله، نبی علیہ السلام به ډېره یادوله. بار بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته په هېچا غیرت نه دی راغلی لکه، خو چې کله به نبی علیہ السلام د بیبي خدیجې ذکر کو ما له به غیرت را، ما به وایي چې دا اوس د دې ذکر نه کوئ. ما به ورته ویل خو یوه بوډۍ وه ته یې څه په مخه ذکر کوئ. نبی علیہ السلام به راته وایي بیبي عایشې خدیجه وه که نه، که ته د قرآن حافظه منم، که ته عالمه منم، خو بیبي خدیجې په ما باندې ړومبی ایمان راوړی. بیبي خدیجه زما ړومبی سهاره جوړه شوې وه، د بیبي خدیجې نه زما الوات شوی دی. بیبي عایشې بیبي خدیجه یو ورځ دوی زنانه غږ وکړو، بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها اواز یې بیخي د بیبي خدیجې په شانتې و چې نبی علیه السلام اواز واورېدو داسې یې وجړل. بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی وایي دا اوښکې په مخ نه وچېدلې، ما ولې جاړې؟ ما اواز د بیبي خدیجې په شان واورېده، ما چېرته بیبي خدیجه راغله، چېرته ما وی بیبي خدیجه راغله، بس اوس مې اوښکې نه وچېږي، ما وی بیبي خدیجه چېرته راغله. ډېر ښه سلوک کوئ رشتہ دارانو سره، بیبیانو سره، رونو سره، خویندو سره ډېر ښه سلوک کوئ. چې کله سړی کور اودس وکړي او قدم والي جومات طرف ته، په دې قدم الله یوه نیکي ورکوي، یوه درجه پې اوچتوي، یوه ګناه پې الله معاف کوي. دا ډېر قیمتي قدم دی چې فرض مانځله د کوره اوچت شي، خو د دې مره یو بل قیمتي قدم هم دی چې اودس په دې نه وي، مانځله به نه ځي او اجر به دومره میلاویږي. یاره مولي صاحب دا به کوم قدم وي چې سړی حج له ځي، چې سړی عمرې له ځي؟ نه، چې د کوره ته قدم اوچت کې اړکې دې دی چې زم د رشته دار ملاقات ده، په دې الله دومره اجر ورکوي لکه کم قدم چې د فرض مانځه دپاره اوچت شي. دا دوه قدمونه الله ته ډېر خوښ دي. نو چې د کوره راوځي فرض مانځله او مونځه کې کور ته لاړ شي او بیا روان شي، زما د خور تپوس په مې وکړمه، زما یو بوډۍ مور مې ده د هغه تپوس په وکړمه، زما یو بوډا پلار مې دی جدا کړی مې دی، زما چې د هغې بوډا پلار تپوس وکړمه، زما چې د هغې پلار تپوس وکړمه چې 13 کاله یې په سعودي کې ما دپاره مزدوري کړې وه، نن یې چورړې لاسونه دي، چېرته د نفقې به محتاجي، چېرته د جوړې به محتاجي، چېرته د روټۍ به محتاجي. زم چې د هغې بوډا پلار تپوس مې وکړمه، زما چې د جنت د دروازې تپوس وکړمه. دا بوډا پلار نه دی،
دا تا چې جدا کړی دی او دا تا چې پسې دروازه بنده کړې ده او دا ته چې تپوس نه کوي اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت منځنۍ دروازه ده منځنۍ زما چې د جنت د دروازې تپوس کوم امور پلار نه دي دا د جنت به دروازې دي ښه دا د جنت به دروازې دي ښه د دې ډېر خیال کوئ که نه ښه ډېر خیال یې کوئ زما چې د جنت دروازه وینم زما چې د جنت دروازه وینم د پلار مخ ته وګورې الحمدلله ډېر ښکلي د رحمت په نظر ورته ګوره وایي دا ما دپاره نبی علیه السلام فرمایي چې دا د جنت منځنۍ دروازه ده او دا مور دا تا دپاره دروازه د بچیا د جنت ښه والدین چې د چا ژوندي وي نو دوه دروازې د جنت ورسره دي ښه ای بچو تاسو ته یوه خبره کومه ای رونو تاسو ته یوه خبره کومه سحر چې د کوره وځئ د مور او پلار خبر الی او ماښام چې راځئ ړومبې خبر الی تاسو د ښځو نه لرې کوي نه ښه نه درنه دا ښځې چېرته تښتي ښه خو ړومبې چې راشي نو د مور او پلار خبر واله مور سمه باغ شي بچې مې ړومبې ماله راشي تاله سره نه مړه مال ړومبې راشي زما تپوس کي بیا کمرې ته لاړ سحر چې ځي نو ړومبې مال راشي دا معمول شروع کوي ړومبې سحر چې راوځئ مور او پلار نه ځئ ماښام چې راځئ مور او پلار نه ځئ ته به په کاروبار کې برکت وویني ته به خپلې بندې مخې وویني ته به خپله کامیابي ویني ته به د بچو تابعداري ویني خو د دې بوډا مور او پلار خبر الی د دواړو جهادو سردار فرمایي چا چې مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي د یو حج قبول شوي اجر چې د پلار مخ ته نیسي د رحمت په نظر پیسې څه خبره ته پلار سره د پیسو حساب کوه ته مور سره د پیسو حساب کوه الله اکبر د پلار وجود سره ځان لګوه د مور د وجود سره ځان لګوه ته که لوی عالمې خو مور د بچیا ته که لوی عالمي خو پلار کله چې علم شروع کړي دا طلبه اوله درجه وایي چې اخري درجې ته ورسي نو دې ته اخرنی کتاب په علم کې ښایي بخاري شریف په قرآن پسې دویمه مرتبه په دنیا کې د بخاري شریف ته دا ځان سره دا خبره به یاده کړئ اول په ټوله دنیا کې قرآن کریم دی دویم نمبر بخاري شریف دا عالم چې عالم شي دا دی بخاري شریف وایي او کنه الطالب جانې چې بخاري وایي جو ډایرک مولي صاحب شي کنه نو دقې بخاري ته چې طلبا ورسي او وایي زه به عالم کېږم نو مونږ چې کله دې بخاري شروع کړي نو موږ ورته ټیک ده بچیه ته به عالم شي ما خو به اوس خلک قدر کوي مور او پلار به هم اوس قدر کوي کټ مټ په راته سموي اوبه به راوړي ځکه چې زه عالم یم مونږ ورته وایو بچیه دا بخاري شریف کې لیکلی دی د دې د مصنف نوم درځي وی او څه نوم دی ته وی محمد ابن اسماعیل دا کتاب چې لیکلی دا غنوم محمد او د پلار نوم اسماعیل وم بچیا دا د کتاب چې لیکلی دا د غنوم امام بخاری ورته خلق وای زورتم بچیا ته خبري دا بخاری شریف کتاب چې لیکلی دی پستر ګورونو وی خدای پستر ګورونو وی وی دا کتاب سم ولیدو زو وی لیکو زورتم دی پستر ګورونو حکور کې یو مو هغه مور به دعا کو یا الله زما د بچی نظر واپس کړه زما بچی عالم کو ما خورون دی یا الله نظر واپس کړه یا الله نظر واپس کړه دی ورونو مور به دعا کولا ابراهیم علیه السلام خوب کې ولید ابراهیم علیه السلام ورته وی مورې پاسا الله دې دعا قبول کړله او الله دې د بچی نظر واپس مور چې پاسې دلا نو ساری د بچی نظر راغلی او نو بچی د نظر اول راغې بیا علم کو د بخاری شریف ولیکو نو الله ته امام بخاری جوړ کو زور تواما د امام بخاری کتاب چې په ټوله دنیا کې په قرآن پسې دویم نمبر دی د دې امام بخاری نظر د مور په دعا واپس شوی دی بچیا نو عالم شوی خو مور به موري بچیا عالم شوی خو پلار به پلاری ډیر کوشش کوئ نصیحت هم دی وصیت هم دی درخواست هم دی
حکم مم دی چې د والدینو رضا والی بس په لنډو خبره دا ده د چا والدین ژوندي دي لاس او خپې وله ښکلوئ لاس او خپې ښکلوئ کوشش کوئ خدمت یې پخپله کوئ دعاګانې د والدینو علی اوبه وله وړه چای وله وړه خپې وله چاپي کوه سر وله چاپي کوه هسې ابا به دې نه پرېږدي وایي دا جي ته ما نه پرېږدي خو ما ته ضرورت دی که نه ما د خپل خیر نه ولې محرومه کوي دا بعضې پلاراني بچي وله راشي پاسه پاسه ما د چاپۍ ضرورت نشته پاسه ټیک ته تا ته ضرورت نشته دی خو دې بچي له دې الله ډېر لوی مقام ورکړي دا بچی لږ پرېږده د ده د خیر دپاره دا بچی پرېږده د دې بچي پکې پلاره ډېر خیر دی د دې لور پکې ډېر خیر دی نو کوشش کو ښه روابط ښکلی ژوند بیبیانو سره والدینو سره رشته دارانو سره زمونږ بل ذهن په دې لار کې یو مختصر پروګرام دی هغې ته به حاضرین کوم او کراچۍ نه مې میلمانه راغلي دي هغه راتلته په کلي کې ناست نو خدای خبر چې زه رسم چې څه ټیم وي چا به اوده یا که به ویښي نو هلته راته کلي کې میلمانه هم ناست یو دې لار کې بل پروګرام دا خو ما دې له پاک هسې لکه چانس یې و لکه بیخي په تیار کار کې خدي ټلیفون وکړم صحیح ده در به شمه دې ویل ته تاسې راځي نه زه هسې رالمه ښه بیخي هسې رالمه نو صحابي دعا کوله وی خدایا فری دی پیدا کړې ما او فری رزق راکوي وی خدای فری مې وبخي ښه دا هغه فری پروګرام و ښه زه به لاړ شم